رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله دې امین به له اجر ورکړي چې د هغه د اخلاص په برکت په دې سړځای کې او په دې نامساعدو حالاتو کې ملګري راځي او په دې یخنۍ کې دلته کینی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صحابي ته نصیحت کړی چې ثم استقم، استقامت ته استقامت هم دې ته وایي چې انفیوریبل صورت حالي او په هغې کې ته راشې. مونږ نن خپل صفت کو چې الله تعالی کوم امت کې مونږ شامل کړي یو بغیر د غوښتو نه، مونږ د الله نه غوښتې نه وه خو الله په مونږ رحم کړی او د هغه امت فضایل څه دي، نو بیا فرایض څه دي، نو بیا په دې کې رکاوټونه څه دي. تاسو به حیران شئ فضایل دومره زیات دي چې د ټول نه غټه خبره خدا ده سړی خوشحاله شي چې الله تعالی چې کوم دین مونږ ته نصیب کړی دی هغه د الله ډېر خوښ دی. ان الدین عند الله الاسلام، او د دغې دین دپاره زمونږ انتخاب شو هو اجتباکم. نو سړی ځان له په فروټو کې کم فروټ خوښوي جو بس روایلي، دې ته اجتبا یا سلیکشن وایي، چوزنگ اینڈ سلیکٹنگ. نو الله تعالی وایي ما تاسو منتخب کړي یې. دا ډېره غټه خبره وه زموږ دپاره. بل ښایي زموږ سره دا کړي چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي، دا ما پوره کړی دین دی، دی موږ ته نصیب کړی. هو اجتباکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ډېرې اسانۍ راتم اویلیبل کړي دي او زمونږ دپاره یو اساني خدا وه چې وي چې ټوله ځمکه ستاسو دپاره جومات دی، نو مونږ هر ځای کې چې په مانځه ودرېږو نو هغه زمونږ دپاره یې جومات ګرځولی و. بل اساني راله دا راکړې وه چې که فرض که اودس ته نه شي کولی جو تیمم وکړه. دا تیمم چې په هسې په لیټرلي ورته ته ګورې نو هسې ځان غولول دی لکه خو ته په خاوره باندې ځان ښه خړ کې، خو بس الله وایي چې نه دا د دې اودس متبادل دی. بیا یو بل خیره سره دا کړو چې تاسو به قرباني کوئ خو د قربانۍ هغه غوښه خوړی شئ. لکه اوس دا کم توک دی چې د الله په نوم باندې ته څه شی ورکې نو صرف حلالې کې، نو بیا ځان نه په فریج کې کېدی او بیا کو ټول کال یې خورې نو مو قرباني ستا وشوه. مته چې د قربانۍ څاروی خوړل چې ویلی راته چې تاسو به ترې نه خورئ غریبانانو له به یې ورکوئ، خو مونږ ته وی چې نه تاسو ترې خوړی شئ، کم واجب قرباني چې هغه وشوه چالن ترې ورکړو جو ښه به وکئ، خو که ور نه کړه نو قرباني ستاسو کېږي. بیا دا خبره راته هم کړې وه چې تاسو اخري امت یئ او دا اخري امت د دې نه مخکې ډېر ښه امتونه تیر شوي دي 70 تقریبا، نو تاسو د اخري امت دا بهترین امت دی، بهترین پیغمبر دی. بیا را دا راته هم کړی چې ستاسو سره موږ څه ښه کړي دي هغه دا دي چې ستاسو عمر چې دی هغه یو کال چې دی نو هغه یو حقیقت کې یو کال نه هغه څه 15 اتیا کالی. ولې وی چې په یو کال کې ما تاسو له یوه شپه درکړې ده هغې ته لیلة القدر وایي، هغې له کوم کیلکولیشن چې کوي خیر من الف شهر، نو هغه الف شهر چې حساب کړی تقریبا 3 اتیا کاله څه د پاسه پې جوړېږي. نو دام یو ایکسټرا آرډینري ښه دي زموږ سره چې یو کال د خپل شو 83 هغه شو نو 84 سال د یو کال کیلکولیشن حساب ستا کېږي، نو دام د دې یو
زبردست فضیلت دی. او بیا دا چې بعضې وختونه او بعضې ځایونه یې داسې قیمتي کړي زموږ دپاره چېرې تا ته به فایده څنګه میلاویږي. نو یو دا چېرې که تا یو مونځ دلته وکړو نو که ته حج له لاړې خانه کعبه کې دې مونځ کوو نو به یو په یو لاک شي. دا هم یو اپرچونټي ده چې تا ته یو فضیلت دی دا میلاو دی. بیا را سره دا هم ښه کړي چې یاره که ته سهار وختي کار شروع کړې نو د پیغمبر په دعا کې به یې اللهم بارک لامتی فی بکورها. نو دا یې را سره هم ښه کړي. بیا را سره دا کړو چې په کال کې به یو میاشت رمضان نو په هغې رمضان کې به ستا یو فرض او یو فرض وي او یو نفل به یې د فرضو برابري. نو دا یو بل فضیلت دی چې موږ ته یې را کړی او بیا یې راته دا ویلو چې دا خو د دنیا خبرې خو په آخرت کې ستاسو به نور مزي. په دنیا کې ټول نه قیمتي شی چې دی که نه تاسو ته موږ یو کتاب درکړی دی. هغه کتاب دا دی چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. د دې حفاظت موږ ذمواري اخیستې ده. او هغه زموږ هغه ډاکټر صاحب خبره چا تپوس وکړو چې هاو ډو یو سی دیٹ قرآن از د بک آف ګاډ. ته څنګه وایې چې قرآن د خدای کتاب دی؟ هغه وی بیکاز اٹ سټینډز فار د لاست 1500 ایئرس. د 1300 سال باندې دا کلک ولاړ دی. نه د پولیټیکل ساینس کتاب ته ماته 100 کاله مخکنی ښووی شي، نه د پښتو د لیټریچر څه کتاب ښووی شي چې هغه د نن نه 200 کاله پې تېر شوی. اوس پې هم خلق پوهېږي دا واحد کتاب دی چې 1500 سال پهلې پې هم خلق پوهېږي او دا محفوظ دی. او د دې هغه ابلاغ او د دې هغه آیاتونه او د دې هغه خوند دومره مزیدار دی چې په دې کې الله تعالی چې ما تا ته کوم کتاب نصیب کړی که نه نو په هغې کې اندازې داسې اختیار کړی چې هوښیار خلق ورته سوچ کوي نو د خدای شکر ادا کړي. وایي چې دا خو چونکې په عربو نازل شوی نو په عربو کې یو خوی دا و چې هغې به بدل ډېر اغستو. یعنې مطلب چې معافي په هغو کې نه و، هغې زورور خلق و. نو یو طرف ته نرتوب نر ورته ته ویلی چې نر چې لږ ډېر نرتوب سیوا شي جو ظلم ته ورسي. نو هغې په دې وړو زګو باندې لږ دا خبره مشهوره وه چې القتل نفی القتل یا ینفی القتل. یو سړی چې څوک ووژني نو پکار ده چې تا هغه ووژنې نو دې سره به د قتل سلسله ختم شي. دا د هغې د لویه د وړو په ژبه باندې و. نو دا الفاظ چې وو دا به وړو ټول له ورتلل. نو موږ د پښتنو د ماحول ته کته وګورې نو موږ به څه وایو؟ موږ وایو ښه کوه نو بل سره تاسو وایي څه بد. خلق داسې وایي که نه اگر چې غلطه خبره ده خو لوی واړه وایي ښه کوه نو بد نشته. د هغه خبره خو ټیک وه خو چې کله قرآن نازل شو نو قرآن دغه مفهوم القتل ینفی القتل کې دوره خوند نه و. نو الله تعالی په خوندوره ژبه کې وی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. اوس دا قصاص دې ټکي ته او د دې الفاظو د خوند ته وګوره او القتل ینفی القتل ته وګوره ډېر فرق دی. حالانکې هغه مفهوم چې تاسو یو سړی سو قتل کړي او هغه له قصاص ورکړي نو معاشره به په حیثیت مجموعي د قتلونو نه دمه شي. نو ته ویلی شي چې الله تعالی انتهایی خوږ انداز اختیار کړی دی چې کم خلق ته ټیسټ اخلي وایي چې تغنو بالقرآن. تاسو دا کتاب چې ما در لېږلی دی نه خوند والی دا خوږ وایي. دا اوس چې موږ ته مانځه ته کوم ملګری مخکې شوی نو هغه څادر یې په سر کړی ما پکې ونه پېژندو خو ډېر خوږ و. دا خوږوالی چې نو هغوی چې من لا یتغنه بالقرآن فلیس منا. څوک چې خوږ قرآن نه وایي دا زما امتي نه دی. نو خوږوالی پای کې اوریجنلي و او زما تعالی اواز هم را کړی چې په دې اواز کې ته ووایه دا هم زموږ دپاره یو فضیلت و. دا دغه چې دی که نه تحقیق والا خلق دي ناشنا ناشنا خبرې راوباسي. وی الله تعالی دا مفهوم فرعون والا خبره وه چې فرعون اوس دا خبره کوي خپل وزیر ته. وزیر نه حامان نومو چېرې ماله د خښتو یو غټه بورجۍ جوړه که او یا سلی جوړ که یا یو غټه مناره جوړه که چې زه د موسی د خدای سره ملاقات وکړم. د هغې وخت مناسب د هغې غریب دغه سوچو نو سلی چې جوړی خو د خښتې نه به جوړی. او په قرآن کې چې دغه خبره کې جو د خښتې ټکی و پکې وای ځکه چې مفهوم خو بغیر نه کېږي. او خښتې چې هلته کې کم ټکی و که نه د هغې په ځای کې و نو اجر قرصد داسې ټکي و چې هغې خوند نه کوي. نو الله تعالی چې دغه ته وی د الفاظ مفهوم ادا کاو نو فرعون دپاره چې کوم وی نو هغه څه وی فاوقد لی یا حامان علی التین. حامانه ماله په خټه باندې اور بل کا. نو تاسو د بټو ته خپلو ته وګورئ چې په خټه اور بل کې
جو خخته به یې که نه. نو لکه مطلب دا چې په خټ راله اور برکه خښتې تیارې کا د خښتو نه راله فجعل لی صرحا بیا ماله یو دغه جوړ کا غټ بیلډینګ جوړ کا او چې زه اوس بر راوخېږم چې زه د موسی د خدای سره خبرې وکړم. دا قصه خو ما تا ته را رسولو خو څومره خواږه الفاظ په هغې کې رالل څومره د هغې په ځای چې لکه نو موږ دا ویلی شو چې دا کلام چې دی نو یو ته اوریجنلی خوږ دی په دې کې خپل میټاس دی بل دا محفوظ دی او بل دا کلام چې دی د دې کې چې کوم مفهوم د ادا کولو دپاره هغه چې هغه د قرآن د هغې دغه سره خوند نه کو نو الله تعالی د هغې دپاره متبادل الفاظ دومره خواږه استعمال کړي دي چې څوک ته خوند اخیستی شي نه یې ته خوند هلي او هغې دا یو ډېر انجایي کوي. نو دا یو بل زما ستا دپاره یو خاص خبره ده او بله دا ده چې دې که مې پیشنګویې کړې ډېرې ناشنا ناشنا پیشنګویې کړې. ړومبی چې کوم آیات نازل شو نو هغه صورت روم والو نو غلبت الروم روم چې دی مغلوب شو مطلب دا چې په څنګه اوس امریکا روس دی نو قاضي صاحب د خدای وبخښي هغه به وی چې روس جو ہے یہ ایک ریچھ ہے اور ریچھ جس کے ساتھ سینہ ملاتا ہے بیجتا ہے تو اس کے ہڈیاں توڑتا ہے اور یہ روس چلا جائے گا. اور مولانا مودودی ویلو چې اس کو ماسکو میں بھی پناہ نہیں ملے گی واشنگټن به مې پناه نه ملیږي. دا خبرې زموږ ذهن خو نه هغه زموږ په شان د کمزور ایمان والے چې خوره چې دوی مه واورېدو سر به ورسره ړقی خو لکه یقینا هغه روس هم لاړ شو او لږې ورځې پس هغه امریکا هم لاړه. نو هغې وخت کې چې نو په هغه وخت کې روس امریکا سو یو روم لکه یو قسم له امریکا وه ځکه چې دا انګلیش ټایپ خلق نسواراو او دا دغه چې ایرانیان دا ته روس والا نو ایران او د هغې جنګ و نو ایران پې زورور او ډېر پې زورور شوی او وایي چې د دې د مشر ته به غالبا هرقل وي دغه قیصر روم. نو قیصر روم غریب په دې د قسطنطنیه چې ورته موږ وایو اوس استنبول چې ورته اوس وایي د روم غریب ته راجمع شوی او لکه لږې ورځې پس دا ټول روم ختمېدو والا په دې کې آیات راغی غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. دا خو دی خو شکست موندو خو لږې ورځې پس به دې ګټه کوي. نو دا الفاظ چې ودیسې نو زموږ په شانتې خلک چې مړه خو چې خبره ده وایه ورانه مه کوه. نو هغه یو کافر نو هغه دغه ته وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ما په خیال دغه امیه بن خلف هغه ته وی دغه دی د هلکه ستا په کتاب کې دا راغلی دی چې لکه لږې ورځې پس په دې ګینې شکست عمومي دا شکست موندو خلق دی دغه والا ایرانیان دی خو لکه داسې په زور کې دي نو هغه وی او زما په قرآن کې دي. نو هغه ورته وی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته شرط را سره کېده جو هغه وزرم شرط یې په ورځ کې به شرط کېښوده وی چې په 3 اوښانو باندې شرط دی. نو کو فرض بضع سنین بضع لفظ چې دی دا 3 سال نه مینیمم شروع کېږي. نو موږ پښتو کې وایي 100 کاله نو د 100 کالو څه مطلب نو هغه ته وی چې دا بضع سنین دی دا خو 3 کاله شرط دی. نو 3 کاله پس به ګورو که فرض کدي بایله لکه موږ وایو چې کو امریکا ووته افغانستان نه جو بیا به ګورو نو هغه ورته چې کو دی بایله جو زه به تاله 3 اوښان درکړم او که نه وینله جو 3 اوښان به راکې. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم له ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغلی هغه ته وی یاره که هغه لیونی خو را سره داس شرط وي نو حضرت ورته وی دا اوښانو سره زیات کا ګوره که نه کنفیډنټ ته ګوره د اوښان زیات کا څه سلو ته ورسوه. خدای چې د بضع دغه ورته وښیه مفهوم چې بضع 9 کاله پورې لیس دین 10 مور دین 3 نو 9 کاله ورسره کېده نو بس ګټه ستا دغسې نه هغه جو هغه وشوه چې کله جنګ بدر په دغه وخت خبره وشوه. د دې نه دا پته ولګېده چې دې کومه پیشنګویې کړې وې که نه هغه پیشنګویې هم ټیک شوې. نو زموږ سره هغه کتاب دی چې په هغې کې ډېرې خوږې خبرې دي. وایي چې دا خو د دنیا خبرې په آخرت کې هم ستا فضیلت دا دی چې ړومبی به دروا جنت ته تاسو ځئ او ړومبی به چې کوم دی په پل صراط باندې دا امت کېږي او بل یو سره دا ښه کړي ده چې د دې او د سونه چې دی کم کوي نو دا وجودونه به تبلیغیان ډېرې څه به کېږي حسین دادا پڑکیږي وکنه وضو کے اعضاء جو ہے نا وہ چمکتے ہوں گے. دا هم زما ستا دپاره یو ډسټنکشن دی. او بل دا ویلي چې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فګر چې ښولي چې 120 صفونه به مطلب چې 120 گروپس کا نو په 120 ګروپ کې 80 چې دي دا به زما د امتي په جنت کې نو 2/3 ته جوړیږي چې لکه 3 یو حصه به نوري او 2 حصې به لکه دا امتي
نو دام دغه یو خبره ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره خوږه خبره کړې وه چې د هر نبي او دعا قبلیږي. دا زموږ دپاره ډېره انسپایرنګ ده. د هر نبي او دعا قبلیږي، اما خپله دعا اخرت ته ایښې ده. نو الله چې زما ستا سفارش به کوي، نو هغه خو الله ورسره لوز کړی چې قبلی به. نو دا یو ډېره غټه خبره ده زموږ دپاره چې یاره موږ په داسې امت کې یو. خو یوازې دا په دې امت کې پاتې کېدنې د دې څه فرایض هم دي، څه ډیوټي هم ده. هغه ډیوټي ادا کولو دپاره ما تاله پکار چې په هغې لږ سوچ وکړو. لکه اوس مونږ وایو چې مونږ غوره امت یو. د قرآن د دې آیات ته اړومبنی ټکی خو مونږ ډېر خوږ لګي، کنتم خیر امتن. نو مونږ وایو یاره زنده باد، مونږ خو غوره امت یو، الله راته غوره امت ویلی دی. خو دا ورپسې بیا چې کوم دین هغې ته خو زمونږ سمی نشته. اخرجت للناس، چې ته به د خلقو د خیر د ښېګړې سوچ کې. لام چې په عربۍ کې راشي که نه ان فیور اپ، چې ستا دا سوچي چې یاره خلقو ته به خیر څنګه رسوم. نه هر قسم لته خیر په هر کار کې به ته مشغول چې خلقو ته خیر ورسي. وایي چې د شریعت مزاج دا دی چې کاهل سړی او سست سړی خوښ نه وي، ایکټیو سړی خوښي. نو ته به چې تا ته چې کوم څیزونه میلاو دي هغه به انویسټ کې، او په هغې شي کې به انویسټ کې چې خلقو ته د هغې نه خیر وي. نو ته به غیر چاپېره دې ته نه ګورې چې ما ته پسې کې خیر دی، ته به دې ته ګورې چې ستا نه خلقو ته څومره خیر دی. نو ته چې په کم سکول کې، په کم کالج کې، په کم هسپتال کې او په کم ملک کې، نو ته څومره خیرونه خورې، ځکه چې ته خو اخرجت للناس د خیر دپاره لکه راغلی دلته، نو ستا نه څومره خیر وي. نو په خیرونو کې غټ خیر دا چې سړی د دوزخ نه بچ کې. نو هغه خو دغه چې احسان الله صاحب وویل چې په زور خو به خلک د دوزخ نه بچ کوي، لا اکراه فی الدین. خو که فرض که لا اکراه فی الدین هغه خو نشي بچ کولی، هغه ته خو به ته وایې نه کې، خو لکه ستا به څه کاري د غلبه دین. دا ستا یو ډیوټي ده چې دا خیر امت چې ته یې، نو ته به د غلبه دین کوشش کې. دې ته وایي لیظهره علی الدین کله، چې ستا په ذهن کې دا وي او چې ته خلقو ته په هر چا باندې دا دین چې دی په نورو دینونو باندې غالب شي. دا به ستا جهد یو حصه. نو هلته کې خو هغه کوم فضایل چې ما ووي که نه، د هغه خو خوند کوي، خو دا فرایض چې دي نو په دې سړي سمی نه راځي. نو فرایضو کې یو دا دي چې ته به د خلقو د ښېګړې سوچ کې. دویم دا چې د اظهار دین حق، چې دا دین په خلقو غالب شي. نو بیا ورته څه وایي لتکونو شهداء علی الناس، ته به د خلقو دپاره یو سمبل، یو علامه به، نو ستا مثال به خلق ورکوي. نو ستا کرکټر چې دي که نه به مثالي، نو ته به ګواه. نو هغه یو برنارد شاه چې ته پخوا تېر شوی چې په کومه زمانه کې به تېر شوی، نو هغه ډېر هوښیار سړی و، د هغه دا قول ډېر مشهور دی. وی میں نے قرآن کو پڑھا، اس جیسا بہترین کتاب میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں نے مسلمان کو دیکھا اس جیسا ذلیل ترین قوم میں نے کہیں نہیں دیکھا. دا د هغه الفاظ دي. او حقیقت دا دی چې لکه د دنیا ټول څه کرپشن او څه مصیبتونه چې دي هغه په موږ کې دي. نو په هر شي کې چې ګورې، نو مسلم قوم چې دی هغه په دې لحاظ سره، امت چې دی په دې لحاظ سره خپله دغه نه پوره کوي. نو چې څنګه به ته غوره خیر امت نه، نو دې نه مخکې ستا نه مخکې یو قوم او هغې ته چې خدای پاک څه ویلي و انی فضلتکم، دا را سره تاسو وایې علی العالمین که نه. نو هغې ته هغه دا هغې بني اسرائیل ته ویلي و که نه. نو هغې چې کوم کار کړی و، زما په خیال هوبه کې د هغو نه پاخوا مونږ کار کوو. هغه الفاظ داسې دي نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم. اوس خو ترې خپل سیاست ته وګورې، نو د کتاب الله په کې اړو ذکر نشته که نه. لکه په پی ډي ایم کې څومره علما دي، خو چېرته هغه خو دا خو نه وایي چې لکه کتاب الله به راولې، یاره کتاب الله دپاره کوشش کوو. هغه به تا ته وایي چې این عمران لرکول غواړي، او عمران به چې این هو مال حکومت راوستل غواړي، پی ټي آی که پی ډي ایم. نو ته ویلی شي چې د ملک اکثریت چې دی هغې نبذه کتاب الله، د خدای کتاب چې دی هغسې اوتو الکتاب کتاب وراء ظهورهم. نو چې کله دا کوي نو عملا خو داسې ښکاري. نو الله تعالی چې د هغو سره کم چل کړی نو هغه چل خو ډېر خطرناک دی. الله دې خیر وکړي. وباؤوا بغضب من ذلک وضربت علیهم الذلة والمسکنة. چې ستا سره دا غمي چې یاره زه خیر امت خو یم، خو لکه کتاب الله ما شاته غورځولی دی. نو هغه یو سړی په مزار باندې ناست و،
نو سړی ته تپوس کو وی دلته کې تاسو حاجتونه د خلکو پوره کیږي وی او وی جو بھی آتا ہے اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہے ناغه ورته وی چې دعای قنوت آپ کو آتا ہے وی کیا چیز نو بیا ورته وی ثنا آپ کو آتا ہے ثنا پڑھاؤ ناغه ورته کیا چیز ناغه ته میرے دل کو کچھ ہو گیا جو ارتاو شو یو بو ولا راوړی لکه تعالی سبحانه الحمد نه درځي پخپلا خو لوگوں کی ضروریات آپ پوری کرتے ہیں ځکه چې کتاب الله وراء ظهورهم پیسہ دغه کې په سکول په کالج کې زیاره سره په سکول کې اسمبلی او په اسمبلی کې سي خو تلاوتي هغه ترجمه پکې نه بیا هغه نه پس هغه پاک سرزمین شاد آبادی انور بیا ټول نور مزامینی نو کتاب الله وراء ظهورهم نو دغه یو خطر ده موږ ته چېرې زموږ فرایض چې دي زموږ چې کوم فرایضو له یو ده چې تأمرون بالمعروف دا زموږ فرض دي دویم وتنهون عن المنکر چې زور د سره دا په زور دا کار کول غواړي او چې نه د سره نو ولتکم منکم امة يدعون الى الخير نو لا تكونوا شهداء على الناس ليظهره على الدين كله ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا نو یو طرف ته خو ماله فضایلو خبر وکړه بل طرف ته د فرایضو خبر وکړه اف فرایضو کې رکاوټ سره موږ ته ولې موږ دا فرایض پوره نشو ادا کولی د هغې نه مخکې یو بله خبره ده چې دا کم کار چې دی موږ وایو چې دعوت کار زه کوم د دعوت دا کار بنیادي طور ډېر زیات ګران کار دی نو هغې یو سړي ډېره ښکلې خبره کړې چې لکه دا پخوا خو دا و چې ملیریا تبه به نو خلکو به کونین څکل به یې که نه نو به ډېر تارخه نو هغه تارخې دغه چې دی نو داسې د دعوت دا کار چې دی که نه نو دا ډېر تریخ دی لکه ته یو سړي ته خور لور له برخه ورکړه نو دا ته په هغه ډز نه کې نو هغه یو سړي ته موږ وایو چې ته ول نه ورکې نو هغه وایي دومره اجرې به یې رسي دومره اجرې به څوک ورکوي نو ته به ورته وایې چې نه دومره اجرې به ورکې نو خو هغه سره جنګ نه دی نو ته یو سړي ته وایې چېرې ته به د خپل دومره مال دی نه به زکات ورکې او د الله د دین د غالبه کولو دپاره به په افغانستان کې او په کشمیر کې جهاد کې نه وایي ولې ته ما مرګ له بیایې مخ خو دغه دی د څه ورته وایي روټي کاو څه وایي جان بچاو روټي بہت والا منګه یو نو چونکې دا ترخه ده نو دا ترخه چې دی دا په دې ډاکټرانو او په دې فارماسیوټیکل کمپنو دې لپاره ښه علاج راایستلی و هغې له یې کیپسول جوړ کړل نو کیپسول د ټیټراسایکلین نه دی دې کې دننه پوډر دی یا دا ویبرامایسین دا خوړلی که نه نو که دا ویبرامایسین دا پوډر دی ترې راویستل که نه نو دا ډېر زیات ترخه دي نو دې نه جلي هغې راکړي هغه کیپسول یې ترې راکړي دا به چېرته دننه په دغه کې بیا کولاویږي په دې معده کې نو هلته خو ته بیا نه خبرېږې واپس راشي نو ډېر تارخی نو داسې دا تریخ کار چې ته کې نو کیپسول به ترې چاپېره کې نو کیپسولو دپاره قرآن کې یو آیات دی هغه وایي چې هله دا جلي جو ته جوړه که سره خذ العفو یو خدا چې معافي به کې انتقام بنا لې ته دعوت کار کوي ستا په ذهن کې دا نه چې لکه ولې ماته ولې داسې خبره وکړه ستا به ټوله زندګي د معافۍ نه جوړی هغه هر قسم له ترخې خبرې چې مخالف کوي ته چې چاته خبر رسې تا دومره تارخه کیپسول له وړي نو هغه بار څه وایي ته به د عفو د درګذر کار کوې او خلقو سره کې بل ده وامر بالعرف د انداز خلقو ته چې خبره کوې که نه د هغې لپاره به داسې طریقه کار اختیاري چې هغه مصیبت را نه ولي هغه خلقو ته ایزیلی اکسپټیبلی د خلقو په انداز کې به خبره کوې چې هغه ذهن ته پرېوځي دا جاره مجروره مضافه مضاف الیه چې ورته ته وایې نه یاره مولوي صاحب خبرې کولې خو خدای شته وایي زه پرې نه پوهېدم د هغې یو سړي وي ما د ملام د ترجمې خو ځار یار کړی مې څه وایي چې نه دي پیدا کړي مګر پیدا کړي دي زه خو په دې پوه نه شم ته به کوشش کې چې خلقو ته به داسې ورډینګ استعمالې چې هغه اکسپټیبلي د هغو ذهن ته پرېوځي وایي دا څنګه وایي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه چل کړی و یو سړی راغی دا وامر بالعرف دپاره هغه مثال کوي یو سړی راغی هغه ورته خو دیهاتي و او جو خو زورور و وی چې یاره د خدای رسوله زم سور سپینې ما او ښځه مې سره سپینه ده زمونږ کره یو تور ماشوم شوی دی زما خو یقین نشته زمونږ دی اوس دا نایک خو ځي د مرګ خو دته اړوزه شی نه دی اوس د هغه په ژبه کې خو دیهاتي دی نو امر بالعرف که هغه د هغه په ژبه کې پوه کول غواړي نو رسول هغه خو به وخان و که نه دیهاتي سړي د څاروي جو د هغو به وخان و نو هغه ته وي وخان دي شته په خوجل کې وی وی څنګه دي یا وی سره دی دغه دی وی بچی پکې چېرته تور شوی وی وی دا به کوم ځای راغلی
نو هغه ورته وی دا به چېرته په پخواني نسل کې اوسو نو هغه به دې راوتي نه خو دغه خبره ستاسو کره ده د هغه ذهن ته هغه خبره پرېږده چې ته د هغه خبرې ته خبره پرېوځې. نو دې وجې نه په کیپسول کې یو څه شی دی عفو ده. دویم وامر بالعرف دی چې ته ټرمینالوجي به داسې استعمالې چې هغه د هغو په سمجھ کې راځي او هغې د هغې د لیول خبرې. لکه یو سړی راغی هغه ته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې لکه زما اړه کېږي بدکارۍ ته زینا ته. نو حضرت د هغه په زبان کې هغه له خبره کوي وایي که ستا خور سره ستا مور سره د الفاظو ته وایي نو ته به پرې خوشحاله یې. نو هغه وایي چې نه نه خو هغه بله به هم د چا خوره مور د هغه ذهن چې کولاویږي. نو حضرت وایي چې خدای پاک د زړه ته هدایت نصیب کړي په سینه وله لاس دی او د هغه سینه یخیږي. دې نه دا پته ولګېده چې وامر بالعرف ته کوشش کوه. دا دویم ده. او دریم ده واعرض عن الجاهلین. واعرض عن الجاهلین دې ته وایي چې چا سره الجاویږه ما مونږ وایو که نه چې زه به یې لکه دغه ته رسومه دا خبره به ځای ته رسومه زه یې پرېږدمه نه زه به یې پیسوي ته دې ته مونږ مناظره وې. نه مولانا مودودي ته چېرته غلام الله خان مولوي صاحب ورته ویلې چې راغه مناظره کړو نه هغه ورته وې خو ته هم بیان کوه زه به هم بیان کومه او نه مې مناظرې ته نه زما سمیشته یم ته د وزګارې. نو مناظرې نه خو څه جوړېږي خو ته نه که نه. نو اعرض عن الجاهلین وی جاهل دې ته نه وایي چې نه پوهېږي جاهل دې ته وایي چې حلم پکې نه یو علم دی یو حلم دی. وی دا جاهل ولې جاهلي وی د دوه وجې ته خو وامر بالعرف تا خو خبره داسې کړې ده چې هغې نه خو انکار نشي کېدی. لکه زه اوس چې دې ریګا کې دننه چې کوم روډ دی دا نیغ پکار دی دا خو زه ټیک خبره نه کوم. اوس یو سړی زما خلاف دی نه به ولې خلاف وي د هغه په ذاتي مفادو به ټیس وي نو هغه دیوال چې اخوا کوي جو کورې تنګېږي نو هغه خو دې ته نه دی تیار. نو وایي موږ یې پخوا دی ګوکان ته روډ نه پخېږي وی ولې نه پخېږي وی لوکل خانان خلاف دي. دې ته وایي ذاتي مفادو چېرې دا مشر خو زه یم او چې دلته کې بیا تارکولي سړک چې یو کالج او یونیورسټي راشي بیا خو به راته دا زما دا غریبانان دغه چیز په کوټه کې چې دي دا به راته پلاران شي. نو ولې ځان ته پلاران کم دې ته وایي. نو ته دا سړی چې دی د دې ښې خبرې اوس هم خلاف دی. ولې دې تعصب اخیستی دی یا ذاتي مفاد یا وایي دا کار کومه دا خبره ټیک ده خو چونکې دې منبر دی نو د ده په منبرۍ کې نه کوم. نو دې وجه نه زما ستا ذمواري چې دا هغه دا ده چې ما تا به خبره وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین دا درې چې دي نه دې نه به کیپسول جوړ کې بیا به خبره کوي چې رسول الله وسلم دا آیات نازل شو نو هغسې روایت دی چې یاره جبریل ته وی چې دې څه مطلب دی. وی جبریل وته چې زه خو پې هم نه پوهېږم. وی جبریل لاړو بیا واپس راغی وی چې د الله نه به پې تپوس وکړم چې عفو عن من ظلمک واته من حرمکا دغه ورته وویې چې دا مته چې څوک د سره زیاتې وکړي نو هغه ته معافي وکړه چې څوک دې محروم کړي نو هغه له ورکړه. دا د دې اصل مطلب دا دی. نو ما ته به خو رکاوټ څه دی د ټول نه غټ رکاوټ دا دی چې شیطان ایکټیو دی چوټي نه کوي. د شیطان باره کې د تبلیغیانو کتاب د فضایل صدقات نه بعد داسې خوږه خبره به کوي سړی تریان چې وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو نو په شیطان څه چل وشو نو وایي شیطان هغې سړي مهر دا خو ډېر مزیدار خبره کوي نو وایي چې د شیطان څه چل وشو نو وایي شیطان وایي چې لکه دا به اوس څه چل کېږي خو لکه پیغمبر راغی دا خلک خو به زمانه جنت ته لاړ شي. نو وایي شیطان وایي چېرې د امت په پیسو غولېږي که نه. نو هغه ورته چې او په پیسو خو به ډېر غولېږي. نو هغې چې بس بیا یې غم مه کوه. نو لکل امة فتنة وفتنة امتی المال. د پیسو د لاسه چې کوم دی به وال خورې او ډېر شي خلق دی لکه هر کال عمرې لځي حج لځي خو ته چې خور لوله برخه ورکوي ولې نو هغه وطن کې هغه تبلیغ لځي په جمعه اسلامي کې دی هغه قرباني کوي خو دې ته خو نه تیار ځکه چې پیسو ورکول ته خو نه تیار چې پیسې دې ورکړي. که ته وایې چې ستا دا کار د سود دی نو په هغې کې هم قرباني ده نو هغې ته هم نه تیار. نو دې وجه نه شیطان خو په دې ډېر خوشحاله و چې یاره دا سړي خو به دغی. نو بل یو قصه کوله چې یاره نوح علیه السلام چې کله هغه کشتۍ ته خلق وخېژاو نو د ابلیس پکې راوخت هغه ورته چې لینه ته کوز شه. نو هغه ورته چې زه به تا ته 15 خبرې وښیم په کومه 15 خبر چې زه خلق خطا کوم جمعه مو کوزو په 15 کې درته 3 لاول ښیم را 2 اخره ته نه ښیم. نو وی الله پاک نوح علیه السلام ته وحی وکړه چې دا ډېر چالاک دی د اخري 2 ورته ووایه چې موږ ته وښیه دا ړومبی 3 دي راته خیر دی مه ښیه. جو هغه وایي چې وخیر جو ورته وی یو دا هیرس زه خلق په دې باندې جهنم ته رسومه بې لارې کوم هیرس پکې واچوم بل طول عمل چې ډېر امید یې اوږده اوږده امیدونه دا 2 خبرې دي. وی هیرس څه ته وایي هغه چونکې سواتیو نو ډېره خوږ ترجمه یې کوله. وی هیرس دې ته وایي زما را پیسې زما دي
خو چې ستا را به ما ته څنګه میلاویږي. دیو جن زما به دا کوشش وي چېرې دی راته دلته اسپتال جوړ نه کړي، دلته راته دکان کولاو نه کړي، په څه طریقه باندې دی بدنام کما چې د ده څه کم جیب ته کمې پیسې ځي چې دا زما دا خپلې به مې وي. زموږ هغه یو ملګری وي ما زما را پرې ډېرې شي، نه هغه شی دی چې لکه ته خپلې پیسې پرې ډېرې نو دا ایرس چې کله په تا کې و نو بیا ته دغه د شیطان ته ستا خطا کول ډېر زیات آسان دي. او یو دا چې ته وایې چې مړه کېږي به طول عمل دی ته وایي. نو الله تعالی چې دې باره کې کوم ویلي نو هغه ډېر خواږه الفاظ دي چې ذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلههم الامل فسوف یعلمون. پرېږده وه چې دي داسې د لبې مبې کوي او دا کم عمل چې دی کوي الف میم لام دا کم ډېر اوږد امید چې دی چې کېږي به او وبه شي سړیه او زه خیر دا په سکول کې چې به مونږ کاو نو چې موږ له به چوټیانې راکړې په 1 جولای باندې نو اګسته پورې موږ وبه شي موږ بیا کار نه و کړی نو کله به 6 لختې والو کله به 10 لختې والو استادانو ځکه طول عمل و. اچھا چې په لومبۍ ورځ کتابونه راغستو چې را هومورک ولیکم پخوا خو لختې ډېرې وې نو چې د جهنم هغه لختې وه بیا څومره نو طول عمل ویلههم الامل. دیو جن هغه یو بزرګ ډېر خوږه خبره کوي من طال عمله ساء عمله. د چا چې عمل ډېري امیدونه ډېري هغه عمل خرابي. عمل چې دی دا قاطع العمل دی دا به د عمل خرابوي. او دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم د خدای پیغمبر وي زه په تاسو ګورې په 2 خبرو ډېر یریږم. یو طول عمل چې ته به چې مړه کېږي به وبه شي لا ډېر شی وخت پاتې دی. ایو اتباع الهوا چې ته په خواهشات پوره کې نن دا کباب خوړل غواړي نن دغه د میان خوړل غواړي نن دې خوا چکر لګول غواړي نو وی بیګا په دغه کې په څه ته وایي دا واوره چې پکې شوی وه په کلیل کې وینښتي و نو ته ونښلې نه چې ته ځې او هره باندې ډېر شي خواهشات نو ته ځان بل ته قارېږې ځان ته نه قارېږې کوم داسې ضرورت و ښه په سکرین باندې ښکارېده نو هلته پتا شي دې ته وایي خواهشات اتباع الهوا. حضرت علی رضی الله عنه هغه بیا ایکسپلین کړی دی چې طول عمل چې د ستا نه آخرت یېرئ او اتباع الهوا به د نه حق یېر کړي د حق خلاف پکې. نو په دې کې د غټ رکاوټ چې دی دا دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره چې ما تا ته کوم خبره ښوولې وه چې یاره په دې طریقه باندې به ته بچ کېږي نو هغه دا وه. یو خو دا ده چې که ته چې کله ته وایې چې ایرس دې ډېري نو ایرس به ته څه وایې د ایرس ښه شکل چې دی تکاثر دی. نو تکاثر چې دی هغه به یې څه ته وایي د مولانا مودودي ډېر ښکلی لیکلی تکاثر کې یو شی دی لکه چې دا شی ډېر شي. نو ګوره نمبر 1 چې دا شی ډېر شي لکه زه هم چې زما مریضان دي دا دې ډېر شي او دی وایي چې زما ګاک دې ډېر شي او هغه بل وایي چې زما ملاتړ دې ډېر شي نو دا ډېرواله ته پس ګوره. نو بل وایي چې یاره زمونږ کانې دې ډېرې شي نو بل وایي چې زمونږ څاروي دې ډېر شي نو هغه وایي چې دغه چې دی که نه تکاثر فی الاموال تکاثر فی الاولاد نو تکاثر فی الطعام. نو تاسو چې ګورئ که نه نو په دې ټیبل چې ډېر زیات لوښي پراته نو که مولانې قومیان ډېر بد ښکاري چې هلکه دا ته څه کې نو وی بعضې د څه ورته وایي دا ډوډۍ چې په موږ چې پکې ګولې راوړو ډونګۍ وایي د بعضې ډونګو نه یې سر نه لر کړی. نو دا د تکاثر به یا د تکاثر بل شکل دا دی چې یاره کپړې مې ډېري نو د زنانو خو زما په خیال 200 یي په واده کې نو 200 جوړې به ته کله اغوندې په یو ځای خو 2 نشي اغوستی او چې نه یې اغوندې نو غالبا احسان الله صاحب ناست دی خو زکات به یې پې ځکه چې کوم شی نه استعمالیږي په هغې زکات یي. د واده کومه جوړه چې هغه په 1 لاک شوه نو ما به وایي چې نه وي د وړومبۍ ورځې نه یا د 2 ورځو نه پس دا د واده جوړه نه اغوندي نو چې نه اغوندي نو په استعمال کې نه راځي چې نه راځي نو دا بوسي نو دا تکاثر فی اللباس شو. وی ګلکارۍ چې ته ډېرې کې که نه خالونه مالونه ډېر ولګې نو هر شی چې تکاثر ته لاړ شي نو دا بیا سینو مولانا لیکلي چې ګوره ته به لاول څه کې نمبر 1 سټپ به دی چې ستا به د مال سره مینه نو بیا به وایي چې دا ډېر شوې نو چې ډېر شوې نو دا به وایي چې داسې ډېر نه چې د دې بل نه ډېر شوې نو تا له خدای 2 بنګلې درکړې ته پې خفه ځکه چې د هغې بل خو 3 دي نو دې ته ریس وایي دې ته ته مسابقه چې د ده نه ډېر وې نو که فرض که ستا 2 خو د هغه یوی بیا خوشحاله خو که د هغه 3 بیا خفه نو چې د بل نه ډېر شي چې د بل نه ډېر شي موږ وایو که نه موږ د اکثر ودونه مدونه چې کوو نو بیا وایي چې هلکه 2 میخې پکې ته ولې هلالې نو هغه وایي هغې بل پکې وایي 2 هلالې کړې چې د هغه نه راته کوز نه شم که نه هغه راته څه ورته وایي پوله یې راته غټه هغې که څه مثال وایي دا ولې دې ته وایي چې دې ته ریس وایي چې د بل نه مخکې شم چې د بل نه مخکې شي نو بیا وایي څنګه دی نو دې ته ریا وایي دې ته فخر وایي
او دا سیستم چې دی دا به تا غافله کی، د چا نه به دې غافله کی؟ د الله نه به دې هم غافله کی، د الله له مخلوق نه به دې هم غافله کی. نه به په غم کې ښکارې، نه به په ښادۍ کې ښکارې، نه به په اجتماع کې، نه به په تربیت کې. ولې ویاو نه دی وزګار؟ ولې خو تکاثر غم اخیستی که نه؟ نو په دې طریقه باندې تکاثر چې دی به تا خرابوي. نو الله تعالی په خپل کلام کې څه ویلو؟ الهاکم التکاثر. دې تکاثر چې ته خراب کړې نو وایي چې رکه بس فرض که باس دی، نو زه هم زمونږه ډېره قرباني ورکړې، تو یې مونږ ډېره قرباني ورکړې، زه هم مونږ ورکړې، تو یې ډېر که جنګ نه ختمېږي. نو زموږ په کلي کې یوه مقبره ده، مونږ وایي چې ځئ چې هلته لاړ شو چې خپل مړي وشمارو چې مونږ ډېرې قرباني ورکړې که تاسو. نو الله تعالی ورپسې څه وایي؟ حتی زرتم المقابر. اینې نور خو ځکه خو لکه مړي م شمارئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم الفاظ ویلي وو چې دا ګوره تاسو کو دا خیالي که نه چې دا به وشي، نو دغه چې دی د انسان بیسک چې کوم کمزوري ده هغه د تخی او هغه په ذهن کې کېدی. ولو کان لابن آدم وادیان من مال، که دا دوه یو شپاله دی که نه دی خوا نه که د شپاله دا ټوله سمس چې ده تاله د پیسو نه ډکه کم او داسې یو بل شپاله ورسره شي، بشپور ورسره شي، نو ته به څه وایې؟ ته به بیا وایې د الله رسول چې کوم خبر کړی بلکل ټک ته. لبتغا وادیا ثالثا، چېرې درېیمه وی. بیا څه وایي؟ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. ستا را خېټه به ګورې صرف د قبر دغه نه ده خټه، د هغه دا خاوره چې د هغه به یې ډکوي، بل شی دا نه شي ډکولی. نو چې کله ته ځان کنټرول کې چېرې کوم دا چې دوه وادیانې ما نه شي مړولی، نو زه چې په دې کوم تکاثر کې اخته یم دا ما نه شي مړولی او دې ته نقصان یې څه دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بله خبره کړې ده، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم. دوه څیزونه داسې دي چې ډېر خطرناک دي، یو بیزو یو ګنډک دی، په هغې باندې تا یو دوه شرمخان ور پرېښودل او وږي هم دي، نو څومره بیزې به ماتې کړي. نو د الله رسول وایي ګوره د هغو په سټیټس کې هلته خو بیزې به د خلکو ډېرې وي که نه، د هغې د ذهني لیول مثال ورکوي. نو چې دوه شرمخانې او وږي یې په بیزو طور پرېږدې، نو هغه وایي دا دوه شرمخان به دومره نقصان ونه کړي لکه څومره چې ستا دین دپاره غټ نقصاني شی دوه څیزونه دي. هغه دی من حرص المرء علی المال، چې کله ته په پیسو ډېر مینې خو چې پوره کېږي نه، و شرف، او چې کله ته په کرسۍ ډېر مینې. نو کوم خلک چې په کرسۍ ډېر مینې که نه، نو مونږ یو ځای ته لاړو څه کسر، نو هغوی د پی ټي آی پروګرام جوړ کړی، نو چې څه چل دی وی چې بس هغه راځي او ډېر تاوان یې کړی. جو بل ورځ چې مونږ لاړو جو د جمعیت العلما جنډې لګولې، نو ما ویې ولې؟ وی هغوی مونږ نه ودرولو، دی ودرئ. دې ته وایي شرف، چې تاسو ودرئ الیکشن ته، نو بیا هغه نو دې وجې نه یو ډېر ښه پوخ سړی به په یو پارټۍ کې، خو چې بله ورځ ګورې نو هغه ټوله پریس کانفرنس یې هغه ټول بیانونه به وي د هغه په حق کې د هغې بل خلاف، او بیا به هغه جنډه وایي بس شرف. دې ته شرف وایي. وایي لکه دې خو ډېر شی ځمکې لري، ډېر شی دی دی، حرص علی المال نشته، و شرف دی کرسۍ لیونی دی، دی په ایم این ای پوسټه یا په ایم پی ای پسې لیونی شو. د الله رسول وایي چې دا سړی خپل دین نشي بچ کولی. دین به چې کله ستا په ذهن کې تا ته د بیمارۍ پته ولګي، یو دا چې په ذهن کې دا کېده چې مړېدن نشته، او دویم دا چې کو فرض کا ستا دپاره ټول نقصاني شی چې دی د پیسو مینه ده. نو که دا څیزونه ستا نه لاړل او دا ختم شو، نو بیا به تا ته اساني ده امت په حیثیت باندې خپل فرایض پوره کول. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل انداز کې مونږ پوه کړو، او دا ډېر ښه دی. ګوره چې ډېر شی مال راشي چل به سره کې وځئ چې په سوواړی کې کباب وخورو دغه بابو والا، وایي چې نه په کاټلن کې ډېر ښکلي کباب دي، وایي چې نه اوس توری راغلی دی او هغه ډېر مزیدار میان دي. نو بیا وایي چې نه چرسي تیکي دي، خو دا به یې که نه چې پیسې چا سره ډېرې د هلکان کور ډوډۍ نه خوري، دی په دې ګاډو کې وتي او دی بار ډوډۍ خوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ډېره اسانه خبره کړې، ما اکلته فافنیته، کومه چې دې وخوړه دا کډر د هغې نه ډک دی. دا کډر یې نه دی نه چېرته چېرته سر کله کله اوچت شي ټولو خلقو پوسې نیولي، وایي دا هغه د توري هغه میان دی، دا هغه ستا هغه کباب دی، نور خو څه نه دی. نو ته به بیا سالې ښکلې کپړې ښکلې جامې، نو ټول نه ښکلې جامه قیمتي جامه د ناوې ده که نه. نو الله رسول څه وایي؟ وما لبست فابلیته. نو کومه د ناوې جامه چې ده په دې ډیران چې کومې چرړې پرتې دي مې بي چې دا هغه د ناوې هغه جوړوي. بس زړه شوه اوس به ارتاوی نه، کله هغه ناوې هم زړه شوي نو چې هغې جوړې به څه حالي. د دې لپاره تا خپل ایمان تباه کوه، آخرت دې تباه کوه، چې ان ریل سنس ورته ته وګورې. نو بیا به وایي چې یا خو چې ویې خورمه جو کډر
وی بل به سره چلو کم وی کو بیا چت ورکړه وی دلته کې آغوش دی دلته الخدمت دی دلته المرکز دی دلته کې ډېر شی وږي تږي دي او هغې اوس خلک خودکشي کوي وړه نشته که تا د هغو سره تعاون وکړو نو وما اعطیته تصدقت فامضیت نو هغه ته چې خیراتي هغې له ورکې نه دې هلته ولېږه هلته به راته بیا میلاو شي دا ښه نه ده او که ته مطمئن زندگی تیرول غواړې نو د الله رسول یو اخري هدایت کړی دا ځان نه وګورو انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم بس دا یو خپله فارموله جوړه کړه چې چېرته ځان نه د پاسه سړي ته مه ګوره چې زیرېږي نه نو ستا سره خپل موټر سایکل دی دا ټیک دی که نه نو ته پردي موټر ته روز ګورې د سره موټر دی نو که تاله زه موټر والم جو بل بیا په پجیرو ته زیرېږي جو که پجیرو در روانم جو بیا په لینډ کروزر پسې دغه کېږي نو د غټو خلکو دا زامن صحیح هغه خو همدغه ورته دا راله واله دا راله واله دا راله واله جو بیا وله ورانې وکړي بیا وایي د فلاني ځای نه یې غورځولی دی نو هغه زموږ یو ډېر قیمتي وړوکی و نو هغه د هغه نه دیوال نه وتم او د غره نه جو خدای دې وبخي وفات شو او جو پلار یې یو زوی و جو ډېر خفه و جو موږ یو میټینګ و جو ډي سي ما ته وی چې د پلاني زوی تاسو وجلی دی نو ما ورته نه چې په کوم سپیډ روان و او څومره نازولی و او کومره ګاډو والا مخې له ورغلی و نو ټولو خلکو چې موږ اریان چې په 200 کې دی که په 300 کې دی جو خامخا به یې غره له را پرېښودو نو دا ولې ځکه چې تا وله غټ ګاډ یې واغستو چې دغه به ترې جوړېده دې ته وایي چې ته همیشه کوشش کوه چې یاره که ستا سپلی نه وي که نه نو چې جومات ته لاړ شو ډېر شي خلک به یې چې ګوډ به یې خپې به یې نه وي د خدای شکر ادا کړه چې زما خو سپلی نشته خو خپې خو مې شته که نه نو چې کله سایکل د سره یي که نه نو بل سړی پیاده روان وي نو وایي زه شکر دی سایکل خو را سره شته که نه نو چې کله ته په دې فارموله باندې ژوند تېرې هر وخت به خوشحاله نو هغه خبره کوله چې زندگی ومن اعرض عن ذکري فانه له معیشة ضنکا نو دا بالول چېرته کې یو خوخیار سړی و نو خپل بادشاه ولېږو چې ته لاړ شه دا قصابان چک کا نو چې د چا کاڼی دغی کمزورې نو ګرفتار یې کا غلطي نو هغه چې تللی دی نو کاڼی چې له کتلی دی نو هغه خو جوریشا کم و لکه هغه مطلب دا چې کیلو چې دی نو هغه به هاف کیلو نو هغه ورته وی چې کاکاجي ژوند څنګه تېرېږي وی چې یاره ډېر بد حل دی او په کور کې واړه راته ناجوړه دي او هر څه مې خراب دي جو هغې بل له چې تللی دی جو هغه هم دغه چلو یا بل ته چې کاڼی کتلی دی درېیم ته جو ټیکو چې ټیکو نو هغه ته کاکاجي وخت څنګه تېرېږي نو هغه ورته یاره د خدای فضل دی او د خدای رحمت دی او ډېر خوشحاله یم نو هغه راغلی جو بادشاه ورته وی چې بالوله سړي وی چې 2 کسو کم وی چې را دې نه وستل یاره وی الله نیولي وي ما چې ستا نیوته ضرورت نشته مې چې خدای نیولي دي نو خدای به دې نیسي که نه چې خدای نیولي تا ته څه ضرورت دی دې وجه نه زما ستا دپاره دا دي چې موږ فضیلت والا امت یو الله تعالی په خپله په دې کې شامل کړي یو د دې فضیلت والا امت دپاره فرایض دي او د دې فرایضو په لاره کې کنټرول دغه چې رکاوټ چې دی د ټول نه غټ رکاوټ چې دی هغه حب مال دی او حب جاه دی او طول عمل دی او الله تعالی زموږ سره لوظ کړی د لوظ الفاظ دا لیستخلفن زه به تاسو له خلیفه بن کم تاسو به مشران کم تاسو ته به پاکستان او د دنیا د خلافت میلاو کم وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات 2 شرطه پوره کوي ایمان خپل مضبوط کوي عمل صالح وکړي چې خلیفګان شي ځکه چې ما پوخام خلق خلیفګان کړو او تاسو له به طاقت درکم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضوا لهم خپل دین به پریکټیکلی امپلیمنٹ کوي په عدالتونو کې په سکولونو کې خو تاسو دغه یو شرط پوره کوي او که فرض که دا کار وشو نو یبدلن هم امنا بعد خوفهم من بعد خوفهم امنا امن به درته میلاو شي بیا به یریږئ نه لکه بل په صحابه کې اغلا شوې ده نو هغه ټول خلق پریشانه دی ځکه بدامني ده اوس کراچۍ کې خدای دې خیر وکړي خو بیا هم کې بیا بدامني نو الله تعالی وایي چې زه به تاسو ته امن میلاو کم خدا تاسو به څه کوئ لیعبدونني زما عبادت به کوئ ولا یشرکون بی شیئا او د نن سبا غټ شرک چې دی هغه لیډرانو نه خدایان جوړول دي چې زما لیډر څه وایي هغه ټیک ته دا غلط شي پخوا به خلکو بوتانو ته سجدې کولې بیا به خلکو باباګانو ته کولې بیا خلکو پیران ونیول اوس خلکو لیډران نیولي چې لیډر صاحب چې څه وایي نو دا ټیک دی په ده د تنقید نشم کولی نو که ته دا کوې نو بیا خو نه کېږي ومن کفر بعد ذلک سره د دې خبرې نه چې ته بیا ناشکري کې او دغه کې نو فاولئک هم الفاسقون ته بیا فاسق الله دې موږ د فسق نه بچ کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين